أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ننني درس के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूरत काफ पारा नंबर 15 रुको नंबर 2 आयत नंबर 13 14 15 16 सलोर आयातुन चनैनो आगवे लेकिन वज़देज़े कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द अस्हाब कहफ क़िस्सा मज़ीद दागे नूर तज़किरा कई न उड़म्बने अल्लाह वही नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़ न बदे के द मक्के द मुशरिकानो او یا د یهودو د هغوی چې چا نو هغه سوال کړو د مکې د مشرکانو په ذریعه باندې چې تاسو د پیغمبر نه تپوس وکئ چې هغه کسان الکان څوک ولو چا چې خپل ایمان د حفاظت د پاره نو هغه د وخت بادشاهت نه نو هغه بهر ته وتلیو نو الله جل جلاله وای نحنو نقص عليك مونږ چې نو هغه بیانو تا ته نبأهم خبر د دوی بالحق په حق سره نو ګویا چې الله د طرف نه بیانېږي نو هغه وحی وي او وحی چې چا ترازی نو هغه پیغمبر وي تو حق او سچ نه نو هغه پیغمبر انهم فتیه آمنو فتیه نو هغه د فتا جمع ده او فتا ویلې کېږي ځوان ته نو دا چند ځوانان ولو آمنو بربهم چې دوی په خپل رب باندې ایمان راوړو وزدناهم هدا او مونږ نور زیات کړو دوی ته هدایت نو دغه هدایت باندې چې کم ایمان دوی راوړو نو په دغه ایمان باندې الله رب العزت دوی برقرار اوساتل د دوی دغه ایمانی کیفیت الله پاک کوي مونږ نور هم نو هغه زیات سیوا کړلو وربطنا على قلوبهم او مونږه پټای ولا ګړول د دوی په زړونو باندې مونږه مضبوط کړل د دوی زړونه نو وز دا څنګه مضبوط شول نو مخکې پرون چې نو بل ورځ مونږه قصه واقع کې ویلی ولو چې کله دوی دغه ځای نه نو هغه روان شول بادشاه ته چې نو هغه پیش کړی شول نو چې کله بادشاه ته ورسېدل دربار چې نو هغه لګېدلی دی خپل خلک چې نو هغه پر دې ټول پکې حاضر دی ځکه دغه ټولو خلکو چې نو هغه بت پرستی کوله بادشاه په بت پرستی باندې چې نو هغه مجبوره کړی ول نو دغه خلکو چې نو هغه کفر اختیار کړو نو چې دوی ته کله ویلو نو الله وی مونږ د دوی زړونه چې نو هغه محکم او مضبوط کړل نو چې دوی زړونه کله محکم او مضبوط شول نو صحیح ویلو اذا قاموا فقالوا نو کله چې بادشاہ مخې ته وردېدل نو هلته ویلو ربنا رب السماوات والارض زمونږ رب هغه رب دی کم چې د اسمانونو او د ځمکو چې رب دی نو حق زمونږ رب دی لن ندعو من دونه مونږ د هغې الله نه ما سوا د بل چا عبادت نشو کولی د هغې الله نه ما سوا چې نو هغه بل اله نشو رابللی زمونږ په دغه یو رب باندې چې نو هغه ایمان دی د هغې یو رب چې نو هغه تابعداري کو تاسو چې د ګټو نه کم بوتان جوړوئ بیا دوی له مختلف کم تصرفات ورکوئ او د هغې اختیار ول ورکوئ نو زمونږ په نسبت باندې مشکل کشا حاجت روا فردیاد رس د هر چا چې نو هغه نهګبان هغه صرف یو د الله ذات دی چې هغه رب زمونږ هم دی او رب د اسمانونو او د ځمکو هم دی لقد قلنا اذا شططا که بېشکه مونږ چېرته د الله نه ما سوا
د نورو خدایانو چې نو هغه خبره وکړه یعنی مونږ تعدد الهیو چې نو هغه قائل شولو نو په دغه ځای وخت کې به مونږ یو بې ځایه او زیاتي خبره چې نو هغه به وکړو چې هغه خبره به د الله او د الله د رسول په نسبت باندې چې نو هغه بالکل ناجایز او ناروا وي بلکې داسې خطرناک خبره وي چې الله وایي چې نو هغه د دوی دا قول چې د دوو خدایان چې نو هغه راولي وایي دا دومره خطرناک ده که اسمان ته پرې شو اسمان چې نو هغه به ټوټې ټوټې شي او رارتاو بشي نو مونږ داسې خبر چې نو هغه نشو کولی هؤلاء قوم اتخذوا من دون الله آلهة نو بیا خو مونږ یې نو دا خو تجربه ده چې بیا دا ټول خلک چې نو هغه یو طرف ته په شړه باندې چې نو هغه مکمل روان شي په هغه شړې په طرف باندې بیا به کې چې کم روغ وي نو دغه روغ خلکو د چې نو هغه ناروغه لیوني ښکاري او لیوني او ګمراه ورته ټول تخه ښکاري ځکه ټول خلک چې نو هغه په یوی نو د دوی د دغه ځای نصرانیان مخکې مونږ ویلو دي چې نو اصل کې لاول په د عیسی علیه السلام په دین ولو خود د قیانوس ظالم بادشاه چې کله دوی مجبور کړل نو دوی بت پرستی شروع کړې وه نو دا ټول خلک دا ټول دربار چې ډک پروت دی او دوی ټول خلک د دې چې نو هغه د ښار دوی د خدایان چې نو هغه د دغې ګټو عبادت کوي تاسو څنګه وایئ چې نو هغه نه کوو نو دوی ورته هم د ځوانانو وویلو اصحاب کهف هؤلاء قومنا دا زمونږ قوم دی موږ ته پته ده زمونږ خلک دی زمونږ د علاقې دی زمونږ چې نو هغه یو نسل خلک یو یو ځای پاتې شوي رالوي شوي خو د خلکو اتخذو من دونه آلهه د خدای نه ما سوای ځان له نور خدایان چې نو هغه کتلی دي په شړه باندې چې نو هغه روان شوي دي اوس موږ څه وکړو چې دا ټول په شړه باندې روان دي اوس هم ته وګوره دنیا چې نو هغه په شړه روان یو تو ورته ووایه دی به اقه یو سرود اقه یو خبره به کوي سل ورته تو وایه خو دی به اقه یوې پسین ښه دی نو دوی ته وویلو لولا یأتون علیهم بسلطان بین نو دوی چې نو هغه چې وایي چې دا خدایان دي د الله نه ما سوا نور خدایان شته لولا یأتونه هل لا یأتونه دوی ولې چې نو هغه نه راوړي بیا د دغه په خدایتوب باندې چې نو هغه څه سلطان بین واضح دلیل چې نو هغه دې پیش کړي که نه چې او د الله نه ما سوا نور خدایان شته د دلیل په بنیاد باندې د دوی سره به هیڅ دلیل نه صرف بچنیانو هغه ماوی او تاوی چې نو هغه خبره وکړي د دې نه ما سوا چې نو هغه به ورسره څه نه نو ځکه دوی چې نو هغه ورته دقه وي چې کله دا وویل هغه ټول خلک چې نو هغه هم لا جواب شولو بیا فمن اظلم ممن افترى على الله کذبا دا چا نه لوی ظالم چې نو هغه څوک کیدی شي چې کم سړی د الله په ذات باندې چې نو هغه دروغ جوړ کړي حدیث مبارکه مخکې څو پیرې چې نو هغه مونږ نقل کړی ولو حدیث قدسي نه الله جل جلاله فرمای یسبنی ابن آدم چې زما ته چې نو هغه ابن آدم بندي آدم چې نو هغه ما ته کنزل کوي ولا ينبغي له او د دې لپاره چې نو هغه دا مناسب نه دی نو پای کې نو هغه ویلو سوی نو دی وی چې د الله اولاد شته الله وی زما اولاد نشته بنی آدم چې نو هغه وی د نو هغه ماته چې نو هغه بد نه دی وی او سوی دی وی د الله شریک دی زوی چې لا اله الا انا فتقون زمانه چې نو هغه ویریږي زه یو ته تنها الله وی زه یو ذات یم او دې زما سره چې نو هغه شریک جوړی نو ځکه الله وی فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا دا چانه لوی ظالم څوک کېدی شي چې څوک د الله په ذات باندې چې نو هغه هم دروغ جوړی نو بیا دوی دغه دربار نه ما داسته په درس مخکې واقع کې نو هغه ویلي ول نو چې کله دوی دغه دلایلو سره خبرې پیش کړلې بادشاه سره د خپل ټولو خلکو نو هغه لا جواب کړلو چا ورته نو هغه جواب نشو کولی نو بادشاه وی ما به تاسو قتل کړی وی ډایرک خو تاسو ځوانان یې نوی چې نو هغه را رسېدل یې ځوانان یې نو په دې وجه باندې تاسو نه قتلوم له ستاسو عقل سم کار نه کوي لاړ شئ په دې خپله خبره باندې غور او فکر وکړئ سوچ چې نو هغه وکړئ ستاسو سره لږ وخت لپاره چې نو هغه مهلت دی بیا به چې نو هغه زه تاسو دربار ته حاضروم یا به بت پرستي شروع کوئ او یا به مرګ ته چې نو هغه غاړک دی دیو چې نو هغه حضرات علما لیکلي دي هغه وایي هر عبادت هدایت او رشد دا چې نو هغه د ځوانۍ کار دی ځوانۍ کې چې تو په کومه لار باندې راغلی تر مرګه پورې به چې نو هغه په هغې طریقې په هغه لار باندې چې نو هغه به چلیږي ځوانۍ کې د که دین نه ولو
نو په بوډاوالي کې بیا پتا کې دینداري چې نه نو هغه نشي پیدا کېدلی. مونږ اوس په دغه غفلت کې دی نو هغه اخته مړه دا خو لا ډېر شي ټایم دی زه به اوس نه نفلونه شروع کوم او اوس به نو هغه ګیره به پرېږدم او پیسې به څوتم او ټوپۍ به په سر وم او رښتیا به ویم او فلمونه به نه ګورم او موبایل یې به نه ګورم او فیسبوکونه به نه کوم. مړه دا خو لا ماته ډېر ټایم دی. ځوانۍ کې چې دی ونه کړل په بوډاوالي کې چې نو هغه بیا چېرته هم نشي کولی. ځوانۍ کې عبادت دا د انبیا علیهم السلام چې نو هغه طریقه او سنت نه نو دی وجې نه دوی هم ځوانان ول ځکه دغه هرې خبرې دی چې نو هغه منو تن چې نو هغه حاضر ول. مونږ هم خپل اولاد سره په دې باندې د غفلت معامله کوو. مونږ وایي لا الک دی لا جنۍ دی لا ځوان دی وروسته به چې نو هغه شي نه چې ځوانۍ کې ښه نه شول وروسته چې نو هغه نه کېږي. دی وجې نه تاریخ چې نو ګورئ زه اکثر وایم هم ډېر سیرت ګورئ حضور علیه السلام په دعوت باندې چې څومره صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین چې نو هغه مسلمان شوي دي اکثریت په هغوی کې چې نو هغه د ځوانانو بوډاګانو پکې نه ولو ځکه د په لړه کې خو یو خبره راسخ شوې ده خو تو سل پیرې وای دی به حق خپل یو چې نو هغه کوي. بهرحال نو چې کله دغه شانتي وشو د قیانوس بادشاه چې نو هغه په بل کې چې نو بل ښار کې په کار پېښ شو هلته تلو دوی د چې نو هغه مهلت خبر وکړه و اذ اعتزلتموهم نو دوی بیا د خپل ملګرو ته چې ګوره تاسو د خلکو نه کناره کش وئ تاسو د دوی نه چې نو هغه په عقیده کې جدا شوئ. نو چې کله په عقیده کې جدا شولئ نو اوس داسې چل وکئ چې د دوی نه دغه ځای هم جدا کوي. هسې نه چې د دوی زور او جبر چېرته زمونږ ایمان چې نو هغه واپس زمونږ نه وانخلي. دې وجې نه چې نو هغه حضرات لیکلي دي دا د تمام انبیا علیهم السلام سنت طریقه ده چې یو ځای کې ستانه د دین کار نه کېدو په دین باندې عمل درنه نه کېدلو تا ته په هغه ځای کې رکاوټ ولو دین باندې تو نشې چلېدی نو بیا به د دغې علاقې نه چې نو هغه هجرت کې لکه څنګه چې دوی هم بیا چې نو هغه د دغې علاقې نه چې نو هغه څه وکړلو هجرت چې نو هغه یې وکړلو. و اذ اعتزلتموهم تاسو چې نو هغه د دوی نه جدا شولئ وما یعبدون الا الله او د هغه څه نه چې کوم دي د الله نه ما سوا عبادت کوي. نو چې تاسو د دې نه په عقیده کې جدا شولئ اوس دوی چې نو هغه بیا تاسو نه کوي بیا به چې نو مجبوره کوي فاوو الی الکهف نو لاړ شئ چې نو هغه غار طرف ته ینشر لکم ربکم کولاو بکی در بکی خور بکړي تاسو ته الله پاک من رحمته خپل رحمت و یهیئ لکم او الله بچنه پیدا کړي تاسو دپاره من امرکم تاسو په کار کې مرفقه اسانی. نو هجرت وکئ دین اسلام دپاره الله رب العزت به درته خپل رحمت به سره هم یو ځای کړي او د رحمت سره الله پاک به دې په کار کې اسانتیا چې نو هغه هم پیدا کړي. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. نحنو نقص مونږ بیانو علیک تا ته نبأهم خبر د دوی بالحق په حقا انهم بشک دوی فتیة یو څو ځوانان وو آمنو بربهم چې ایمان راوړو په خپل رب باندې وزدناهم او مونږ دو نور هم سیوا کړل هدن په هدایت کې وربطنا علی قلوبهم او پټی ولا ګوله مونږ د دوی په زړونو باندې وربطنا علی قلوبهم او مونږ مضبوط کړل د دوی زړونه اذ قامو هر کله چې دوی اردېدل فقالو نو دوی وویل ربنا زمونږ رب رب السماوات والارض رب د اسمانونو ازبکي لن ندعو من دونه هېڅکله به مونږ ونه بلو من دونه بغیر د هغې الله نه الها خدایان لقد قلنا بشک اویو بمونگا اذن دغه وخت شططا بیزای خبره هؤلاء قومنا دا دی زمونگا قوم اتخذو من دونه چې دوی نیولی دی د الله نه ما سوا الهان نور معبودان خدایان لولا یأتون ولی نه راوړي دوی علیهم په دې باندې بسلطان څه دلیل بین ښکارا واضح فمن اظلمو پس څوک زیات غټ ظالم دی ممن د هغې چا نه افترا علی الله چې هغه وتړل په الله باندې کذب دروغ و اذ اعتزلتموهم او هر کله چې تاسو د دوی نه جدا شوئ وما او د هغې څه نه یعبدون چې دوی عبادت کوي الا الله سوا د الله نه فاو نو پس پناه واخلئ فاو نو پس لاړ شئ الی الکهف غار ته ینشر لکم خور بکړي تاسو دپاره ربکم ستاسو رب من رحمته خپل رحمت و یهیئ لکم او پیدا بکړي تاسو دپاره من امرکم ستاسو په کار کې مرفقه اسانی